المجیب د دې وظیفه به داسې کې یا مجیب یا مجیب یا مجیب جل جلاله وایي چې څوک دا نوم د الله تعالی دا یا مجیب د دې ذکر ډیر کوي کثرت سره دا وایي نو ان شاء الله تعالی د الله په در کې وایي دا دعا الله تعالی ډیر زر هغه قبلوي د دې وجه نه راغلی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک نقل شوی دی زموږ د مذهب امام دی وی یو کس ورته راغلو چې موږ ته امام صاحب یو داسې مجرب خبره وښیه چې موږ حج عمرې دپاره ځو چې الله تعالی زموږ مستجاب دعوات وګرځوي نو هغوی ورته وی ته هلته کې چې څنګه لړ شي د الله کور ښه بس هلته دا دعا وغواړه چې الله تعالی ما مستجاب دعوات وګرځوي چې زه یې دې نه بعد که ملتظم ښه زه د صفا مروه کې ګرځم او که دا شانتې مقام ابراهیم ښه یم یا دا شانتې نبی علیه السلام زیارت له ورشم چې کومې دعاګانې هلته کې غواړم هغه ټولې ماله قبلې نو دی به الله مستجاب دعوات وګرځوي نو لهذا چې هلته ځان له بنده دعا غواړي نو اول دله پکار دی چې اول دعا کې دا وایي چې الله ما مستجاب دعوات وګرځوي یعنی چې زه یا الله کومه دعا کوم د دې نه بعد الله کور ښه دا دعا وغواړي نو هغه دعا ماله یا الله قبوله وګرځوي نو چې یا مجیب څوک د دې وظیفه کوي نو الله تعالی به د ده دعاګانې قبلوي الله تعالی موږ تاسو له د دې اسماء حسنا او ذکر کولو توفیق راکړي او د درود شریف ویلو هغې توفیق ته الله تعالی موږ تاسو له راکړي